کم از کم اوایما د زمونږ او د ستاسو کم از کم 50% مشکلات په دغه موضوع باندې زما او ستا په کور کلي کې حل کېږي. مین خبره څه ده؟ مین خبره دا ده چې مونږ او تاسو اول خبره په توجه باندې اورو نه. اول خو به دا ووایم چې څوک یې راته بیانوي نه، او چې بیا یو کس په شد او په مد بیان کا هغه زما او تا په غور باندې اورو نه، او بیا یې چې په غور باندې واورو نو صرف ما او تا دا اوریدل محدود وي د موضوع تر اوریدو پورې هغه عملی کول په خپل ژوند کې او هغه لاندې ژوند وخت تېرول بیا دا ډېرو کمو خلکو وظیفه نو صرف بیانولم نه دي، بیا صرف اوریدلم نه دي. کامیابی په دین اسلام او په شریعت محمدی کې انسان ته حل ملاوږي چې مسائل احکام احادیث اول بیان شي، د بیان نه پس په غور باندې انسان هغه واوري او د هغې نه پس انسان کوشش وکړي، د خپل وس مطابق کوشش وکړي، هغه په خپل زندګۍ کې عملی طور باندې راولي. دغه خبره توفیق مونږ رب نه غواړو چې الٰه العالمین مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي. نن چې په کومه موضوع باندې ستاسو په وړاندې باندې زه بیان کوم ستاسو لپاره، هغه په معاشره کې عفو او درگذر معافی. زمونږ او ستاسو په معاشره کې عفو او درگذر نشته، او دا خبره هر سره یاد ساتئ. زه نن ډېرې قیمتي خبرې تاسو په وړاندې بیانوم، دا واورئ خو عملي یې کړئ چې زمونږ او ستاسو په زړو کې همیشه دپاره انتقام وي، انتقام بدله اخیستل. او دا یاد لره انتقام چې دی صاحبانو دا اساس او بنیاد د ظلم دی. د کوم سړي په زړه کې چې انتقام بدله اخیستل وي چې زه به دغه مسلمان نه بدله اخلمه، زه به دغه انسان نه خپل انتقام اخلمه، نو دغه انتقام او بدلی سره د دغه انسان په زړه کې د ظلم هغه بنیاد روان شي. دا یاد لرئ چې په کوم یو انسان کې عفو وي، عفو معافي، او کوم یو انسان کې درگذر وي، خیر دی، مونږه رب ته سپارلی دی. درگذر او عفو وي دا په روی زمین باندې د الٰه العالمین په مخلوقاتو کې د رسول الله مبارک په امتیانو کې دا هغه کسی چې په کوم یو انسان کې عفو او درگذري چې د په نام اعمال کې ظلم نه وي. ځکه چې د یو انسان د یو څیز د یو شي انسان په زړه کې د انتقام سوچ نه، د بدلې سوچ نه، دغه انسان نه ظلم کول تصور نشي کېدی چې دا انسان به ظلم وکړه. تا ته خپل حق عفو وکړه، معافي او درگذر هم دی ته چې تا سره چا زیاتی وکړه، مسلمان رور در سره زیاتی وکړه، تا ته تکلیف ورساوه، تا ته مصیبت په مصیبت کې مبتلا کړي، ستا خوشحالی یې ختم کړي، اور سره اذیت یې ورته ورساوه. عفو درگذر ویلکږي دي ته چې دغه ټولې خبرې تر واخلي او پسې شایه وغورځي او شاته یې گزار کړي او داسې ووایي چې الٰه العالمین د رضا دپاره د انسان دپاره زما د طرف نه عفو ده.